ډاکټر یاسمین راشد د جیل نه د عمران خان په حق کې یو زبردست بیان جاری کړی دی او نواز شریف ته قراره جواب ورکړی دی. ډاکټر یاسمین راشد یو بزرګه ښځه د پی ټی آی نه تعلق لري او دی په پنجاب کې سیټ هم ګټلی چې هغه سیټ بیا په فارم 47 باندې نواز شریف ته واغېستو. هغه سیټ دی ګټلی د نواز شریف نه، خو په فارم 47 باندې په هغه سیټ باندې دا وخت نواز شریف ناست دی او یاسمین راشد چې کومه ده دا په جیل کې دا وخت د پی ټی آی سره تعلق لري. د پی ټی آی یو غټه لیډر ده او د پی ټی آی د پاره غټ غیرت هم کړی د ډیر سړو لیډرانو نه یاسمین راشد خزه لیډر چې کم دی وفادار عمران خان سره ثابت شوی دی. جی اوس یاسمین راشد د جیل نه دا پیغام جاری کړی دی چې میں نے نواز شریف کی درخواست کی حمایت کی کہ انہیں برطانیہ بھیجا جائے کیونکہ انہیں اپنے کارڈیولوجسٹ پر اعتماد تھا. عمران خان نے نواز شریف کی درخواست سے اتفاق کیا اور انہیں ضمانت پر برطانیہ بھیجا. وای کله چې مونږ له درخواست راغو چې نواز شریف علاج ته لندن ته تلو غواړي نو مونږ غوښتل چې یو لاړ دي شي د نواز شریف په خپل ډاکټر باندې اعتماد دي. لکه هر سړي ګوره دا غټ خلک چې کوم وي د خپل پرسنل ذاتی ډاکټر ساتلی وي چې په هغه ډاکټر باندې ټیکيږي او په هغه باندې د اعتماد وي. نو دغه رنګ اوس د عمران خان هم خپل ذاتی ډاکټران شته چې هغه عمران خان ته علاج ته نه پریدي. نو یاسمین راشد وایي چې کله موږ له نواز شریف درخواست راکو چې زه لندن ته خپل علاج ته ځم او زه د خپل ډاکټر نه علاج کول غواړم نو هغې سره ما هم اتفاق او عمران خان هم ورسره اتفاق وکړو او موږ هغه په ضمانت باندې لندن ته ولېږلو. نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے لیے شہباز شریف نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر ضمانتی حلفنامے پر دستخط کیے تھے. د 50 روپو په اسٹامپ پیپر باندې شهباز شریف راغو او ضمانتي حلفنامه جوړه کا او نواز شریف په ضمانت باندې لندن ته علاج لولېږلو. میں نے برطانیہ میں نواز شریف کی علاج کی پیروی کی اور ڈاکٹر عدنان سے 2 مرتبہ ان کے فالو اپ اور علاج کے بارے میں بات کی. وای ما په لندن کې داغه د علاج پیروي هم وکړه او داغه ډاکټر نه مې داغه د صحت تپوسونه هم کول. دا څوک دي د پی ټی آی لیډر ډاکټر یاسمین راشد ویلي دي او بل طرف ته هغه نواز شریف هغه مریم نواز هغه شهباز شریف چې عمران خان د خپل علاج لپاره په پاکستان کې هسپتال ته نه پریدي لکه لندن خو پرېده په پاکستان کې هاسپټل ته نه پریدي چونکې سپریم کورټ وایي چې عمران خان د ټریټمنټ په الشفا انټرنیشنل هاسپټل کې وشي. خو بیا هم دغه حکومت ګوره د حوالې سره زموږ چې کوم د کې پی کې سی ایم د سهیل افریدی بیان جاری کړو چې موږ خو تنقیدونه په دغه باندې کوو په زموږ چې کوم اسټابلیشمنټ ته په هغې تنقید کوو خو اصل کې د دې هر څه ذمه دار مریم نواز او شهباز شریف دي چې په پنجاب کې د حکومت او د دوی په وجه باندې عمران خان الشفا انټرنیشنل هاسپټل ته منتقل نه کړلی شو. او بل طرف ته چې کله د عمران خان حکومت نو دوی د 50 روپو په اسټامپ پیپرو باندې لندن ته علاج ته لیږلي دي لکه دومره غټ زړه والا مالک دومره غټ سینې والا مالک. اوس هم که چېرې د عمران خان په ځای نواز شریف او د نواز شریف په ځای عمران خان وی نو عمران خان به دوی سره دومره ظلمونه نه کړي د دوی چې څومره ظلمونه په عمران خان باندې وکړل. جي نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د ډاکټر یاسمین راشد بیانو د حوالې سره د تاسو سره د تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.